السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو د اواز دی د ریډیو پاکستان د خارجه او چارو څانګو سلسله زلانده ستوري سره زه یم ستاسو کوربه شیراز احمد شرازي. قدرمنو خوږو اوریدونکو په دې سلسله کې موږ د پښتو ژبې زلانده ستورو سره خبرې اترې کوو د هغوی ژوند، د هغوی فن او د هغوی شخصیت په حوالې سره. په نن دې پروګرام کې سره هم د پښتو ژبې یو ډېر نامور شاعر موجود دی چې د هغوی وینا ده چې هم ذهن هم مې زړه ته پرېوتلی قسم دی والله په پټو سترګو مې منلی قسم دی او کیدای شي دا رښتیا وي یا زما بدګماني چې ته ماته نه ما پورې خندېدلی قسم دی او زه هم ویلی نه شمه زه تا باندې مین یم زه هم ویلی نه شمه زه تا باندې مین یم ته هم شونډې نه رپوې غلی قسم دی او یاسین به ستا د مینې نه کنار شي ته منې ده یاسین ته د زړه غېږه کې ساتلې قسم دی. قدرمندو خوږو اورېدونکو پروګرام کې سره موجود دی یاسین شرازي. هغوی سره به د هغوی ژوند، د هغوی فن، د هغوی شاعرۍ په هکله خبرې کوو. السلام علیکم یاسین صاحب. وعلیکم السلام شیراز بھائی، ډېره مننه. ستاسو مننه، ستاسو یو جهان مننه چې موږ له مو قیمتي وخت راکړو، ریډیو پاکستان له مو قیمتي وخت راکړو. دا ته ووایې ټول نه اول آغاز وکړو ستاسو د بچپن نه. چېرته پیدا شوي یې، کله پیدا شوي یې او چې کوم ایجوکیشن دی، بنیادي تعلیم دی، هغه مو څومره پورې حاصل کړی دی او چېرته نه مو حاصل کړی دی؟ شیراز خو زما پیدایش دی هغه 1993 دی که نه جي، او تعلیم چې کوم دی ما قرآن حفظ کړی دی او نور دنیوي تعلیم مې دومره نه دی کړی. دا راته ووایي ستاسو چې کوم شاعري ده یقیني خبره ده چې خلک یې ډېر خوښوي ومه. د شاعرۍ آغاز مو کله نه شروع کړو؟ شاعر د څنګه رالی؟ شاعرۍ ته خو چې ما ته خو نه چې زه کله نه شاعرۍ ته راغلی یم، خو په وړوکوالي رانه یو مور تپوس وکړو چې بچیه ته چې لوی شې څه به جوړېږي؟ ما ویل به شاعر جوړېږم، حالانکې ما ته پته نه وه چې شاعري وایي څه ته او شاعري کېږي څنګه، کېږي څنګه. خدای فطرتي عمل دی چې انسان کې موجود وي. لکه هغه وړوکوالي وخت نه چې ما کوشش کړی چې څه ولیکم، بیا داسې 9-10 نه بیا ما شاعري لیکل شروع کړې دي، غزل صحیح نظم. یاسین دا ته ووایه چې اولنی غزل د کوم یو یا اولنی شعر د کوم یو چې کوم تاسو ولیکو هغې تاسو له دومره توان راکړو، دومره جذبه یې راکړه، تاسو نن د بټګرام په نامتو شاعرانو کې ستاسو نوم راځي؟ وړومبی کلام خو شیراز بھائی ما ته یاد نه دی، البته د هغې وړومبی شعر ما د غزل چې اوس د مخ ته هم ګناه ده په کتو کې، اوس د مخ ته هم ګناه ده په کتو کې، اوس د مخ ته هم ګناه ده په کتو کې، ګل شوې د پردو په باغچو کې. واه جي واه، وړومبی شعر یقیني خبره ده چې ډېر خوندور شعر دی. یاسین صاحب نورې خبرې خو به تاسو سره کوو پروګرام کې به زمونږ مخکې هم، خو که په شروع کې موږ ته خپل یو غزل ووایه یا په ترندم کې موږ ته یو غزل ووایه نو ډېر خوند به وکړي. بلکل وبه در شیراز مننه مننه. لیوانی دادی دمدو عدد دی، لیوانی ساده بهانو عدد دی، لیوانی دادی دمدو عدد دی، لیوانی ساده بهانو عدد دی. محبوبی ستا می دراتلو نتوبه، محبوبی ستا می دراتلو نتوبه، خو بس هسی دوادو عدد دی، لیوانی دادی دمدو عدد دی. من مت ما مینانی، من مت ما مینانی، من مسعد مسکیدو عدد دی،
لیونی ستا د بهانو عادت دی، لیونی دادی د مودو عادت دی، لیونی ستا د بهانو عادت دی. بخنه غواړم بدګمانه نشي، بخنه غواړم بدګمانه نشي، تا ته مې هسې د کتو عادت دی، لیونی ستا د بهانو عادت دی، لیونی دادی د مودو عادت دی، لیونی ستا د بهانو عادت دی. قسم په خدای که رانه هېره کړي تا، قسم په خدای که رانه هېره کړي تا، زما خو هسې د نشو عادت دی، لیونی ستا د بهانو عادت دی، لیونی دادی د مودو عادت دی، لیونی ستا د بهانو عادت دی. یاسین زه درته یادېږم، یاسین زه درته یادېږم، یاسین ستا د شو عادت دی، لیونی ستا د بهانو عادت دی، لیونی دادی د مودو عادت دی، لیونی ستا د بهانو عادت دی. ډېر ښه یاسین به یقیني خبره ده چې زه غزل کې پکې دومره لاړم، خو سوال به درنه دا کوم چې دا لیونی څوک ده؟ یاسین چې د مینه محبت دې کړی دی او که نه؟ او ظاهري خبره ده چې هر انسان چې کوم دی هغه مینه محبت کوي، خو ډېر کم خلک داسې وي چې هغوی ته د هغه مینه میلاو شي. نو دغه لیونی څوک ده او د سوال ځواب معلوم راکوي. شیراز بھائی ټول نه مخکې خبره خو دا ده چې یو صحافي اجمل خټک صاحب نه پوښتنه وکړه که نه جي چې تاسو چا سره مینه کړل؟ نو هغه ورته وایي چې مینه خو یو دې کاڼو بوټو بني کړي، نور خار د تا خاوند کړي ده، ما هم کړي. خو د دویم سوال جواب چې درته میلاو شوی ده او که نه؟ جی د دویم سوال جواب چې تاسو ته مینه میلاو شوې ده که نه؟ نو بس څه ووایو جي، ما چېرته خپل محبت اظهار نه دی کړی چاته. یاسین بھائی چې په شونډو مې مسکا راغلې یاره، چا ویل چې هغه بیا راغلې یاره، او مړه ځکه درته ګورم مړه مړه چې مړه مینه مې په تا راغلې یاره. دا ته وایي چې نن سبا څه کار روزګار کوئ، ژوند مو څنګه روان دی نن سبا؟ زه خو جي محنت مزدوري کوم، لاهور کې یم اکثر، بس کله کله پکې کلي ته راشو، نور خو دا ته مو وایي چې اوسه پورې څومره غزلې لیکلي دي یا کتاب د چاپولو تیار شوی دی که نه؟ اراده لرې که نه د کتاب چاپ کولو؟ انشاءالله چې ډېر نږدې وخت به چاپ شي، انشاءالله اراده مې کړې ده. البته د هر چا په هر فیلډ کې څوک نه څوک استاد وي، چونکې شاعري خو یو فطرتي عمل دی، خو بیا هم لکه سړي نه په سټارټ کې په شاعرۍ کې په ردیف قافیه کې غلطیانې کېږي. نو ستاسو په دغه سفر کې استادان څوک پاتې شوي دي؟ زموږ خو چې کله شاعرۍ دنیا کې قدم کې خو غزل لیکل شروع کړل، نو موږ ته خو تیار میدان میلاو شوی و. قمر سرایي صاحب دکان چې و، خو یو قسم لري عباسین پښتو اکیډمۍ دفتر هم دی اوس، هلته موږ ناسته پاسته کوله. بله خبره دا ده چې زما غزل چې کوم دی کوم وخت کې چې ما نوي نوي لیکل شروع کړي، نو زه د قافیه ردیب نه خبر نه وم، د هغې نه باوجود زما غزلې په قافیه ردیب باندې برابر، او بیا چې کله قمر سرایي صاحب وفات الله عنه، هغوی شاعرانو سره بیا دغه
زده کړه کړې ده څه یو چا څه بل نه. قمر سیرایي صاحب ډېر محنت کړی دی موږ سره. خو څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وویل چې د قمر سیرایي صاحب هغه دوکان چې کوم دی هغه یو پوره اکیډمي ده، خو که نن سبا موږ وګورو په ټلګرام کې خو بلا شی اکیډمیان جوړ شوي. دا څنګه دغه اکیډمیان چې کوم دی دا د ادب خپرولو کې خپل کار کوي؟ نو هر سړی په خپل ځای باندې لګیا دی، کوشش کوي. هر سړی چې څومره کوشش کوي ښه کوي. کار هسته کې ادب له کار په کار دی چې هر څوک یې کولی شي. ټول په خپل ځای باندې چې کوم دی ښه کوشش کوي. یاسین تاسو غزل چې کوم دی هغه ډېر زیات خوښ شوی او خلکو ډېر خوښ کړی و، باید چې زما هم ډېر خوښ دی او په بلا پروګرامونو کې مې ویلی هم دی سرې سترګې وچې شونډې څه خفه ولاړه وه، په وره کې د کاله ټوله غرمه ولاړه وه. که په ترنم کې زموږ اورېدونکو ته ووایو نو یقیني خبره ده څنګه چې زما خوښېږي دا شیان به د اورېدونکو هم خوښ شي. ټیک شوه شیراز بھائی، انشاءالله وګورم. ډېره مننه، ډېره مننه. سرې سترګې وچې شونډې خفه ولاړه وه، سرې سترګې وچې شونډې خفه ولاړه وه، په وره کې د کال ټوله غرمه ولاړه وه، سرې سترګې وچې شونډې خفه ولاړه وه، سرې سترګې وچې شونډې خفه ولاړه وه. ویل یې چې خاوند مې د خودکشه ملګری شوی، ویل یې خاوند مې د خودکشه ملګری شوی، په چوک کې یو سوالګره پوښتنه ولاړه، په چوک کې یو سوالګره پوښتنه ولاړه، په کې د کال ټوله غرمه ولاړه وه، سرې سترګې وچې شونډې خفه ولاړه وه، سرې سترګې وچې شونډې خفه ولاړه وه. دا څوک دومره اوري د نفرت د خولې نه، دا څوک دومره اوري د نفرت کر د خولې نه، چې کوز شوله مې فرښته ولاړه وه. ډېره زیاته مننه یاسین صاحب، تاسو د قیمتي وخت راکولو دپاره.